زما بندگانو د دې شان نزول ولا سعید بن جبیر رحمت الله علیه ذکر کوي چې بعض ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې بعض اصحاب کرام راغله نبی علیه السلام ته وی یا رسول الله مون خو ډیر مجرمان په زناونم کړی دي نه بشمارم کړی دي په غلاګانم کړی دي بشمارم کړی دي که دروغ ویل دي بشمارم ویل دي ډیر غټ مجرمان آیا زموږ دا ګناهونه به معاف شي زموږ دا ګناهونه به معاف شي په شی به نو الله پاک دا آیات کریمه نازل قل او ای حبیبا یا عبادی الذین ازما بندگانو الذين اسرفوا هغه بندگان چې دي اسراف کړل په ځانونو خپل باندې لا تقنطوا من امید کېږي من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا رجوعكم تاسو الى ربكم رغبتا اصلاح د خپل حال وکړه واسلموا له تابعدار شي حکمونو د الله تا من قبل ان ياتكم العذاب مخلدنا شراشي تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا بتاو سره مدد نوي واتبعوا احسن ما انزل اليكم اتباع کید احسن آیاتونو چې تاسو نازل شوي دي من ربکم د جانب درب تاسو نه اتباع وکي مخکې د سنه من قبل ان یاتکم العذاب مخلدی چې راشي تاسو عذاب بغتة الناس وانتم لا تشعرون تاسو به خبر نه ان تقول نفس ولعمل وکي ان تقول نفس يعني قبل ان ياتي قبل دغه يعني قبل ان تقول نفس قبل د دینه چې بیا به وایي او نفس یا حسرت ایزما افسوسا على ما فرطت في جنب الله ایزما افسوسا هغه کوتاهی باندې چې ما کوتاهی کړی دا په طرف د الله کې ایزما افسوسا حاضر شپاغه عمل باندې چې ما به کې کوتاهی کړی دا وان كنت لمن الساخرين بشک زوما استهزاء کوونکې پچا پوره په پیغمبر پوره او تقولا نه قبل دا خیال کراله اتباع وکي قبل د سنه واتبعوا دا واتبعوا سره دی ښا واتبعوا متعلق دی او ان تقول يعني قبل ان تقول اتباع وکي دغه آیاتونو قبل د دینه چې بیا داسې ونه وای پوښی به کنه چې ازما حسرتا چې ما کوتاهی کړی دا په طرف ته الله او قبل د دینه اتباع وکي قبل ان تقول يعني قبل د دینه چې بیا ته وای لو ان الله هداني کما ته الله هدایت کړی وي لکنت من المتقين زب سبا زب ومده پرهیزګارانو نه او یا اتباع وکي قبل د دینه قبل ان تقول قبل د دنه چې ته وای حين تر العذاب کله چې عذاب راشي لو ان لي کرتن ارمان دې چې زما د پاره واپس شي فاكون من المحسنين ما با اصلاح پد کړي وا بلا دا چې نه دا قضات کایات راغلی تا آیاتونه فقط ضبط به تا په انکار کړي دي واستكبرت او تکبر دي کړي دي وكنت من الكافرين اته د ابتداء نه سوي کافر ويوم القيامه ترى الذين اورد د قیامت به تویني هغه کسان اے حبیبا کذبوا علی الله چې دي دروغ ویل دي په الله تعالی باندې اورد د قیامت به هغه خلق ویني چې هغه تکذیب کړي دي وجوههم مخونه د دې چې دي مسوده هغه به تک تور وي مخونه به سي تور دا ترى الذين كذبوا على الله دا څه شو دا د ترا د پاره مفعول اول شو او وجوههم مسودها دا دایسه شو دا مفعول ثانی شو الیس فی جهنم آیانشته په جهنم کې مسول للمتکبرین زائد سکونت د پاره د متکبران وینجی الله الذین اتقوا الله بنجات ورکی متقیان ته بمفازتهم په سبب د پوس خپل سره په سبب د سره د کامیابی خپل سره خیال کړه بچ پکې الله تعالی دا په متقیان لرا متقیان بل جهنم نه بچ کی په سبب د مفازه او د کامیابی خپل سره لا یمسهم السوء ومن رچیږي دې ته تکلیف هیڅ تکلیف بدی ته ونه رچی ولا هم یحزنون انا بدی غم جنشي نه بدی غم الله خالق كل شيء ادله د وحدانیت
الله تعالی خالق د هر شی دی او هو علی کل شیء وکیل له مقالید السماوات دی الله لرا حکم جان د اسمانونو دی ول ارض د زمکی دی د اسمانه د زمکی کنجان سدي ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ها دا د اسمانم کنجان دي ها روح ته بده ها جرنده کولاویږي پوښ به کنه او دا د زمکم کنجان دي د زمکه رحمتونه په پتا باندې ها را شروع کی والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون قل افغیر الله تأمرونی و حبیبا آیا غیر د الله تعالی نه تاسو ما ته امر کوي چې د عبادت وکما ایها الجاهلون ای جاهلانو د بل چا عبادت وکما ولقد اوحي اليك بشك وحي شوي تا ته پیغمبره و الى الذين من قبلك او هغه خلق ته چستانه مخکیو ها ټول ته دا وحي شوي دا چې لئن اشرکت اي مخاطبه کتا شرک کو لا يحبطن عملك زائب شي اعمال استولى تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ها قدر ونکو دي مشرکانو د الله تعالی په حق قدر سره والارض جميعا داتمکه ټوله چې دا قبضته دا په موټي د الله تعالی کې دا په ورځ د قیامت باندې ها والسماوات اسمانونه چې دي مطویات دا بران غفتلی شي به یمینه په خلاص د الله تعالی په یو لاس کې بعد ازمکوي او په بل لاس کې بعد او اسمانونه او په دې یو لاس کې بعد او زمکی حدیث کې راځي کنه ها چې الله تعالی بعد ازمکی دا په دې دوالو لاس کې ونی سي او بیا به دا شي وجړقای ها او بیا به आवाज وکړي لمن الملك ها اليوم نه आवाज به دبر نه پخپل وشي لله الواحد القهار خیال کړه سبحانه پاک دې الله تعالی او تعالی عما یشركون ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض وکيبو شي پشپېلې کې به هوش بشي هغه مخلوق چې پاسمانونو کې دی او من في الارض هغه مخلوق چې پزمکه کې دی الا من شاء الله ها مگر هغه مخلوق به هوش نه شي چې کوم د الله تعالی ها مرجي وي ها من شاء الله سوق دي ودا جبريل عليه السلام دي میکائیل علیہ السلام دی اسرافیل علیہ السلام دی اسرائیل علیہ السلام دی دا من شاء الله دی خیال کرا دی با ها د بهوشی نه بچ ثم نفخ فی اخرى بیا په بل ځلیش پیلې والے شي پیدا هم قیام ينظرون ناصفه بدی شي ها ناصفه دی بودریږي ينظرون چې ګوري با یو خبل خبر په دې میدان د قیامت کې څه کوي ګوري واشرقت الارض بنور ربها روخانه بشي د ازمکه په نور در خپل سره اسمانونه خو بسای اخو بزره زره شوی ها را غورځیدل به عزت سما انشقت واذنت لربها وحقت خیال کړه زمکه به هم ټوټي ټوټي شو وایذ الارض مدت والقت ما فيها وتخلت خیال کړه زمکه به روخانه په سباندې په نور در رب سره د الله ها د انور چې د خپل رانا نشته دي د باندې خو الله تعالی خپل نور غورځول دي لکه څنګه چې په کوه تور باندې خپل نور ورتاو کو ها دا غینه چې کم دینو موسی علی السلام ته نه محسوس کړل ها هغه ته نه رانا محسوس کړل خیال کړل ها او په موسی علی السلام باندې خدای په خپل نور راو غورځاو د لاس نه شغلې خطه دي ووزع الكتاب كي بخذل شي كتاب ها وجيء بالنبيين ها كتاب بكي خذل شي څه مطلب ش عمل نامه با میدان تشي وجيء بالنبيين رب وصل شي پیغمبران و شهدا او دارنګي گواهان ها گواهان بسوک بلا شي گواهان دي وقوزي بينهم فیصله بو شي پمیند دي کې په حق سره او د دې سره به ظلم نه کیږي سو قسمه گواهان ګور انبیاء علیهم السلام گواهان دي ها څنګه چې الله فرمایي وجئنا ها من ها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبی علیہ السلام گواه دي ها وجئنا من كل امه بشهيد هر پیغمبر چې کوم نه هغه گواه دي ها او فرشتي گواه دي لکه څنګه چې الله فرمایي ها معها سائق وشهيد د هر انسان سره بس یو سائق یو بو سره شهید ها او
ټول امت محمدي چې دا گواهی څنګه چې وتكونوا شهداء علی الناس اندامونه د انسان دا گواهان دي یوم تشهد علیهم ارجلهم وارجلهم بما كانوا يكسبون دا خپې گواهان دي پوه شو به دا زمکم صدا زمکم گواه ده يومئذ تحدث اخبارها بان ربك او حالها دا زمکم گواه ده دا بم خبرې کوي چې په ما باندې دا عمل انسان کړی دی پوه شو گواهان ډیر شي دي پوه شو دا گواهان به حاضر کړل شي وقوزیا بینهم فیصله بو شي په میند دي کې بلا کې وهم لا یظلمون او فیت کل نفس پورا باور کړی شي هر نفس ته ما عملت بدلی دا عملو چې د کړی وي او هو عالم بما يفعلون وسيق الذين كفروا وبشرل شي هغه کسان چې کافران دي الی جهنم تاسو مرا ډلې جهنم ته خلق روان شي ډلې زمر جمع د زمرتون دا کنه حتی اذا جاء تجدي راشي دغه جهنم ته فتحت ابواب کولاو بشي دروازه با کولاو شي مخکې بسې بندي مخکې به دروازه بندي خو چې کله جهنميان دروازه تر ورسیږي دروازه به کولاو شي وقال لهم ابويل دیتا وبوای دیتا خزانتها واقداران د جهنم علم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو ته رسولان د جنس تاسو نه یتلون علیکم چل وسلی پتاسو باندې آیات ربکم وینذرونکم تاسو يرولای لقاء یومکم هذا د ملاقات دی ورځنه قالوا دی بوای بلا ولنا ولكن حقت کلمت العذاب ثابت شی واغه فیصله د عذاب علی الکافرین په کافرانو باندې خیلت خلو بیا به جهنميانو ته ویل شي داخل شي تاسو دروازه د جهنم ته تاسو به همیشه پدې کې ډیر ناکار دي مسول متکبرین هغه زائد سکونت ته متکبرانو وسیق الذين اتقوا بیا به وشړل شي هغه کسان چې هغه متقیان دي چې هغه تقوا کړي د چانه تقوا کړي ربهم در خپل یره د چانه کړي د الله دی به وشړل شي څه ال الجنت جنت تاسو مرا ډلې دلته کې شیقه معنا لغوي خو شړل دي مراد دلته کې د ادب او د احترام تل دي ځکه چې صلحا انبیا شهدا علما دا خو په احترام سره جنت ته داخلي څنګه چې بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې خیال کړه کنه بل ځای کې الله فرمایي سلام قولا من رب الرحیم دی هو په سلامونه په خوشا په اکرامونو سره داخليږي ستا جنت ته د دې دغه د عربی چې کوم دین په هغه دی دته سوې دته مطابقت وای کنه چې هغه مخکنه شیخه د کفارو په حق نو داغه د مطابقت توجنه دل تمسیقه ذکر شوی حتی اذا جاء تجدي راشد جنت تا وفتحت ابوابها او کولاو به دروازې د جنت دلته ور سره وو ذکر ده الته مخ وو نو د دینه معلومی چې د جنت دروازې به د جنتیانو دراتلو مخ کولاو شوی د دې د احترام د لپاره د کمل مان را رواني کنه هغه لا نه را رسیدلی تاو ته تیارې شروع کړي کوشش وکړه وقال لهم ابويدي تخذنتها واقداران د جنت سلام علیکم طبتم خوشاله شیطان فدخلوا خالدین داخل شه دی جنت ته همیشه به دا خوشاله بستاتو همیشه وقالوا الحمد لله الذي ابوي جنتيان تمام حمدنا اغه الله لردي صدقنا وعده چته چې رښتینی کړه زموږ سره وعده خپل او اورثنا الارض موږ ته په وراثت سره راکړل ازمکا مونږ ته په وراثت سره راکړل څه زمکا کوم زمکا د جنت زمکا څه خپل حساب کوم دا او د جهنمي حساب تم څه شولا پاتې شولا نه اورسنه له وته ذکر یو مولانا څه به مونږ کاو هغه په اورسنه په ځای سوي اورسنل ارزه مونږ په وراثت سره پرې خو د لازمکا پوښې پکې مون په مات شکنه تغییر پاهش په معنا کې راغی
درې د زور او د غوړندې په وجه باندې څه فساد د صلات راځي په شبي خیال کرا لک مونږ په وراثت سره پرې خو د ځمکنه چې تا په وراثت سره پرې خو د نو استاد ځای له بل څوک راغی اته ته جهنم ته لاړې دا خو صفات ته چا ده د جنتیانو دی په شبي او پدې غوړندې سره د ځان سکو ځان دې په وتاړو په جهنم ته د ځان ورسه پوه شئ نتبوأ مونږه نتبوأ من الجنه مونږه سکونت کو په جنت کې ہے سنا چې کوم ځای کې زمونږه خوخی فنعم اجر العاملین ډیر بهترین دی اجر د عمل کوونکو وتر الملائکه تبعین ملائکه لرا حابینا چاپیر د جنتنا من حول العرش چاپیر د سنا حابینا چاپیر کې دن کې حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات حبسه ویل شي چاپیر کېدل خوشي حب يحب د نسوارانه حابینا دیبا چاپیر کې دن کې چاپیر د سنا د عرشنا څوک د فرشته و د عرش نه چاپیری یسبحون بحمد رب تسبیح کوي په حمد رب سره دی په تسبیحات وي وقضی بینهم فیصله بوشي په میند جنتیانو کې بلا کې په یقین سره په انصاف سره په یقین سره وقیلا بیا به ویلې شي الحمدلله رب العالمین تمام حمدنا الله لردي چې رب العالمین دی یعنی اذا تم الحساب يقال الحمد لله کله چې حساب د جنتیانو تمام شي او دی باندې حکم د جنت وشي دغه وخت به دی شوی الحمدلله رب العالمین بس نو زه خدانم به وختي کار وشي نو ان شاء الله له خوب به کې وکړي وصول یو لک نو بس دا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا هب لنا من أزواجنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم خدای کریمه دا چې سوویل واورد الله دا زموږ د عمل او د زندګۍ الله معمول وګرځي خدای په دې باندې د عمل کولو کامل توفیق را نصیب کړي د قران پاک برکات فیوزات او د دې د اعمال او د اخلاق او د عبادت او توفیق را نصیب کړي یا الله کریم په خپل دوستانو کې محبوبین کې شمار کړي یا الله په موږ باندې خپل رحم وکړي قهر د عذاب نه خپل بچ کړي یا الله ته غافر زموږ مغفرت تامه نصیب کړي ته یا الله زتولې موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي یا الله ته شدید العقاب خپل عذاب نه موږ بچ کړي د دنیا او د آخرت یا الله عزتونه او خوشاله د ټول نصیب کړي بیمارانو مسلمانانو ته شفا کامله ورکړي قرضداران مسلمانان د قرضونو خلاص کړي مسافر مسلمانان بخیر عافیت په خپل وطن کې مشکلات او د دنیا او د آخرت نه الله کریم ټول محفوظ کړي رزق حلال الله کریم زموږ فراخ کړي یا الله د فواحش او د منکرات او یا الله تعالی د قبیح اعمالنا اخلاقنا من ټول بچ کړي بحرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.